ورته سپارم کډې وډې له جانان سره هیلې وفات شوي دي لاله یاله ارمان سره خاورو ته سپارم. شیخ شاه زمین رحمه الله یو مشهور عالم چې د صوبه خیبر پښتونخوا سره تعلق لري په کال 1950 میلادي د جناب خلیل صاحب په کور کې وزیږید. ابتدایي زده کړه د قرآن کریم یې په خپل علاقه کې حاصل کړ. وروسته یې د نورو علومو کولو په خاطر خپل علمي سفر شروع کړ چې آغاز یې د رستم د علاقې څخه د شیخ عبدالسلام رستمي رحمه الله د مدرسې وکړ. د شیخ رحمه الله له ماشومتوبه د علم سره بېکچه مینه درلوده او الله عز وجل ورله اعلی ذهنیت هم ور په برخه کړی و، تر دې پورې چې د خپلې طالبۍ په وخت کې به طلباو له دوی څخه زده کړه کوله. په نحو صرف علم المعانی وغیره کې الله تعالی ځانګړی علمیت ورکړی و. د ابتدا څخه تر وړې دورې پورې خپله زده کړه د شیخ عبدالسلام رستمي رحمه الله په مدرسه کې وکړه چې تر 12 کالو پورې وه. مخه شمې کړه له ځان سره هیلې وفات شوي دي لاله یاله ارمان سره خاورو ته سپارم. د وړې دورې د فراغت څخه وروسته په داسې حال کې چې دوره حدیث یې کوله، په دغه مهال روس په افغانستان اشغال وکړ. نوموړي خپل درسونه پرېښودل او د جهاد لپاره افغانستان ته ولاړ. دوران جهاد شیخ رحمه الله یوه جهادي ډله په کمانډ کې لرله. پس له یوه کاله پاکستان ته راغلو او خپل علمي سفر دوره حدیث یې په دارالقرآن پنجپیر کې د شیخ طاهر رحمه الله څخه په کال 1978 کې فارغ شو. پس له فراغته شیخ رحمه الله د خپل درس او تدریس سره د چوټیانو په وخت کې یا عام اوقاتو کې په جهاد کې برخه اخیسته چې تر هغه یې جاري وساته تر څو روس له افغانستان انخلا وکړه. تر 2 کالو یې په باجوړ کې د شیخ عبدالجبار سره درس او تدریس کاوه. د شیخ عبدالجبار سره تدریس یو عجیب واقعي دا هم ده چې کله هغه د مدرس په لټه کې و نو پنجپیر کې د شیخ طاهر رحمه الله په مدرسه کې شیخ رحمه الله ولید چې بخاري قرات کوي، نو د تدریس لپاره یې منتخب کړ. شیخ رحمه الله د شیخ عبدالسلام رحمه الله او د شیخ طاهر رحمه الله په ځانګړي او قابل ترین شاګردانو کې و. د شیخ رحمه الله د شاګردانو په وینا چې شیخ رحمه الله به د کافیین واخله د قاضي حمدالله مولوي پورې تر 15 کلاسونو پورې اخیستل. د مولانا دین محمد په وینا چې کله هغه رستم ته ولاړ نو شیخ رحمه الله په دغه مهال په باجوړ کې تدریس کاوه. په رستم کې له نوموړي عالم دین څخه شیخ عبدالسلام او شیخ عبدالباقي رحمهم الله د شیخ رحمه الله په باب وپوښتل چې پلان کې کوم ځای او کوم کتابونه تدریس کوي. نوموړي عالم دین ورته په ځواب کې وویل چې باجوړ کې کافي نواخله تر لویو کتابونو لکه قاضي حمدالله مولوي خیالي تدریسوي. په دې ځواب شیخین رحمهم الله وخندل چې دا د شیخ رحمه الله خپل فن دی. د دې نه دا معلومیږي چې د شیخ رحمه الله قابلیت خپل استادانو ته هم معلوم و. کله چې له باجوړ نه واپس شو نو د شیخ طاهر رحمه الله په امر په مانیري بالا صوابۍ کې خپل تدریس شروع کړ او په کال 1980 یا 81 کې د خپل جامعي دارالعلوم تعلیم القرآن بنیاد کې خود. په مانیري بالا کې د تدریس کول آسان نه و. هلته د شرک بدعت مراکز جوړو چې پکې د توحید یا سنت مسله بیانول سکروټې په لاس کې نیول وو. شیخ رحمه الله چې کله د توحید مسله بیان کړه نو له هر طرفه پرې تکالیف راغلل او د مناظرو او بحثونو کولو چیلنجونه شروع شول، تر دې پورې چې د درس په دوران کې په باطل فرستو مولیانو د کلي ماشومان تیار کړل چې مدرسې ته کاڼي او ګټې وولي. خو شیخ رحمه الله خپل همت ونه بایلو او د دې ټولو مناظرو چیلنجونو تکالیفو مقابله یک تنها وکړه. د شیخ رحمه الله په خپل وینا چې زما مقابله لپاره د صوبه خیبر پښتونخوا یو مولا هم نه دی پرېښی چې زما مقابله ته یې راوستی نه و. د ډیرو مناظرو بحثونو څخه وروسته د باطل پرستو زور او شور کې ناست. د شیخ رحمه الله د جامعین په زرګاو طلباو او علماو زده کړه کړي دي. صرف پاکستان، افغانستان او ایران نه بلکې په نورو ډیرو ممالکو کې خپل شاګردان لري. په کال 2000 میلادي کې شیخ رحمه الله د حج د ادا کولو سعادت حاصل کړ. د تصانیفو په میدان کې د ډیرې بیماری باوجود شیخ رحمه الله په عربي ژبه یو لوی شاهکار چې د خیر البیان فی در القرآن په نامه یادیږي تصنیف کړ چې نن د هر مکتبه فکر مخې ته پروت او له هغې څخه استفاده کوي. او څه نورې مختصرې رسالې هم لیکلي، حوالجات او مسائل اختلافیه باندې هم لیکل کړي دي. د شیخ رحمه الله په ژوند کې د خطبات الراجی په نامه یو جلد هم خپور شوی. د شاګردانو په وینا هغه د خپل ژوند په وروستیو کې د یو عظیم کار اراده وکړه خو الله ته منظور نه وه چې هغه یې سر ته رسولی وی. هغه د مشکات شرحه وه چې تر ډېره حده یې پرې لیکل وکړل خو ژوند ورسره وفا ونه کړه او اچانک په
21 د اگست په کال 2023 میلادي طبیعت خراب شو او په 1 د سپتمبر په کال 2023 د زیارت په شپه 4 بجې له دې فانی دنیا څخه ابدي ژوند ته لبیک وایو. انا لله و انا الیه راجعون. د شیخ رحمه الله جنازه په خپل ابایی کلی توحید آباد کې د زیارت په ورځ 2 بجې خپل کشر رور ادا کړه. د شیخ رحمه الله په جنازه کې هر مکتبه فکر علما څخه واخله تر طلباو پورې بلکونو خلکو شرکت وکړ او د خپل کلی په مقبره کې خاور ته وسپارل شو. ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار. باندې بیمار دکړم بس د زندګي زندر مژوندونه مخه شم کړه لزان سره هلي وفات شوی